بسم الله الرحمن الرحیم. جدي عنوان کې ګڼې مسلې وي. پنځم عنوان شروع احکام دعوه الرجلین، او به مونږ ویلو د ترجیح لپاره تقریبا 4 سورته بیانې پاره کې یو سبق التاریخ و تیر شو، او دویم نمبر پکې قبضه وا. نو قبضه هم د ترجیح او صورت ده، او دریم نمبر پکې قوت عقد ده. د چا عقد چې قوي هغه ګواهان لبا ترجیح ورکو. یو کس په بل باندې یو شی په باره کې د شرع دعوه وکړي چې دا شی زما دی، ما د مثلا د زید نه اخیستی دی، او بل د هبې دعوه وکړي او د قبضې دعوه وکړي چې ما تا زید هبه کړی مو او قبضه مې هم کړې ده، او دواړه ګواهان قایم کړي، او تاریخ د چا سره هم نه وي. ځکه که تاریخ یې ذکر کړی و نو د چا تاریخ مقدم و، بیا خو په قوت دلیل کې د هغې اعتبار د ټولو نه زیات دی. بیا به دا قبضې موضوع پرېږدو، همدغه شان عقد د چا قوي دی، دې ته به یې نه ګورو. تاریخ نشته دی، نو اوس عقد له اعتبار ورکوو. څوک چې د شعرا دعوه کوي د اولاد من الاخر د آخر نه. وجه څه ده مولي صاحب؟ وجه دا ده چې تاریخ چونکې دواړو ذکر کړی نه دی، نو دا پته نه لګي چې اول شرع شوي د زید نه او که اول هبه کړی زید. نو بس داسې ومنله چې دواړه یو ځای دي، نو شرع او هبه په یو ځل وشوله. بې شرع کې قبضه نه ضروري، ملک راځي، او هبه کې ضروري. نو هبه هله تام کېږي چې قبضه وشي، نو هبه په اعتبار د قبضې سره د شرع نه وروسته شوه، ځکه نفس شرع او نفس هبه یو ځای وه، او بیا قبضه وروسته و. نو قبضه څنګه د هبې نه وروسته ول، شرع نه هم وروسته مونږ فرض کړه. نو اول ملک د شرع والا راغلی او د هغه دعوه په دې اعتبار سره مخکې شوله، او هبه کې خو ملک هله تام کېږي چې قبضه یي، نو په دې اعتبار سره د هغه وروسته شوله. نو هغه سبق تاریخ پکې جوړ شو، ځکه مونږ وایو شرع له به اعتبار وي د هبې په مقابله کې. پوهېږئ پې وإن ادعى أحدهما شرعا والآخر هبة وقبضا، او ګورې معناه من واحد، دا لانجه د هغې کې جوړه ده چې د یو کس نه زید مثال ورکو. وقام البینة، او دواړه ګواهان هم قایم کړي. ولا تاریخ معهما، دا قیدونه لګي. والآخر هبة وقبضا، ځکه که یو تش ته هبې ولګي او قبضې خبره پکې لانې، نو د هغه خو سره ملک نشته. بی و اقام البینه، گواهان دواړه قایم کی، ځکه که گواهان یو قایم کړي نو هم دغه حق دی. به تاسو رسئ. او بی وی ولا تاریخ معهما، ځکه که تاریخ د دواړو سره ور سره وي، او د یو مخکې د بل وروستو مخکې والا له اعتبار ورکوو. که د یو سره بل سره نه، اختلافي مسله و تېره شوې ده. څوک وایي تاریخ والا، او امام محمد رحمه الله وایي چې تاریخ نه دی بیان کړی. فالشراء أولى من الآخرين، الشراء أولى إذا آخرنا. الأصل أن الشراء أقوى من الهبة وصول هداية کی وي. برحال دا مثال چې دی کې یو بل قید دی چې من واحدین د زید نه دواړو دعوه کوي. اما اذا كان من اثنين، اوس که یو د شراء دعوه کوي د زید نه او بل هبې دعوه کوي د عمر نه، نو هیڅ ضرورت نشته دی خبرې ته چې موږ هبه او شراء یو کو، او به هبه په قبضې مقدمه نو شراء به مقدمه. بس دلته به وایو چونکې د ترجیح څه صورت نه جوړېږي، نو تهاترت البینات، داسې نه یقبل البینات. فیما دواړو ګواهان به قبول شي، او دواړو کې به نسب تقسیم شي. تاسو پوه شولئ. نو مجموعي طور دی کې موږ تقریبا 4 صورته جوړ کړه. اتمه مسله، وإن ادعى أحدهما الشرع وادعت المرأة أنه تزوجها عليه فهما سوا. مثلا غلام دی، یا به داسې ووایو ګاړی دی، یو سړی د شرع دعوه وکړي ما د زید نه اخیستی دی، او ښځه دعوه وکړي چې دغه ګاړی خو ما ته زید په مهر کې راکړی، نکاح را سره کړې ده. نو اوس دلته د دواړو عقودو قوت دا برابر دی، نو دواړه پکې برابر دي، نسب باخلي. ها که ګواهان دواړو قایم کړه صورت اعلی دی،
او تاریخ هم نه ذکر کړی دا صورت الله دی نو که تاریخ چا ذکر کړو تاریخ دواړو ذکر کړو د چا مقدم او غلبه ترجیح وي تاریخ دواړو نه ذکر کړی یو غواهان راوصل بل دي نو غلبه اعتبار وي او که دواړو راوصل نو دغه مسله ده چې دواړو کې به نیمیږي ښه فهما سوا لاستوائهما في القوه دي ځکه هر یو وخت د معاوضه ده اگر چې امام محمد رحیم الله دی کې وایي شرع اولاده او خزر به بکار ده چې دغه غلام قیمت د خاون نواخلی مقرر کړی ورته متعین کړی ورته او د بل چاو دا اصول فقه کې مسلم ده دته ویل کېږي قضا بمعنى الادا چې غلام مرتیات کی پرده دا به مہر کې در کما نبی حکم دا دی چې اوس پر دې غلام قیمت ورکړي که متعین غلام یاد کړی نو په دغه صورت کې ادا د ادا بمعنى القضاء او که غیر معین وي نو به قضا بمعنى الادا ده دلته متعین دی نو ادا بمعنى القضاء شو اتم مسله نهما تاسو توجه ده کنه وإن ادعى أحدهما رهنا وقبضا والآخر هبة وقبضا فالرهن أولى صاحب د قدري مسله دا کړی ده چې یو کس په یو شي داوو کی مثلا کتاب دی یوسف داوو کی چې زید مقر په زید باندې مقرض برهن کې را سری خې دی قبضه امر کړی ده او بل د اسد الله داوو کی چې نه ما ته زید هبه کړی دی او ما تم قبضه را کړی ده دلته د رهن قوت د هبه په مقابله کې قوي دی نو رهن به اولاوي خدا صورت ال دی چې هبه بلا عوضی که هبه سره د عوضی نو به حکم د بای کېدا او بای د رهن اولاد نو به هبه والا خبره قوي وي ځکه حقیقت کې بای ده دلته درې صورت دي تاسو لږ متوجي شئ یو کس د رهن داوا کوي د زید نه او د قبضه بل کس د هبه داوا کوي د زید نه او د قبضه بلا عوضا نو رهن ولا با گواهان دوله راولي د رهن ولا با اولاوي توجه یو کس د زید نه د رهن داوا کوي او د قبضه او بل هبه داوا کوي او د قبضه سره د عوضا نه به د هبه ولا اولاوي دریم یو کس د زید نه د رهن داوا کوي او د قبضه او بل کس د عمر نه د هبه داوا کوي او بلا عوضه کا نو په دې صورت کې دواړه برابر دي او قبل کس د عمر نه څلورم د هبه داوا کوي خو سره د عوضه نو به تبه جوړو شلمه به داولای ولدتم څلور جوړيږي وإن ادعى أحدهما رهنا وقبضا والآخر هبة وقبضا فالرهن أولى الأصل أن نقد الزمان أقوى دا اصول هدایه اصل ذکر کړی رهن چونکه عقد زمان دی مضمون بأقل من قيمته ومن الدين وی کنه دا به اولا وی او هبه کې توان نه لسمه مساله وإن أقام الخارجان البينة على الملك والتاريخ فصاحب التاريخ الأقدم أولى همدغه زړه مسله بیانې مولوی صاحب تاریخ اقدم چې اسبق دلبه ترجیح ورکو نو تاسو سره دا قید زیات کړي بلکې دسی وایي د اطلاق د بارو سره دا قیدونه ولګي کله ملک مطلق دا وایي حکم همدغه حکم دی او کله ملک مقید دا وایي همدغه حکم دی چې د تاریخ اقدم ولا به اولاوي که صاحب الید وی همدغه حکم دی او که خارج ویم دغه حکم دی نو قوت دلیل کې ټول نه قوي هغه سبقت تاریخ دیکھا اوس راځي د ملک مطلق دا ودا یو وی ما د زید دا ښا یو وی د زید بلاس کې شه دی د ازما دی او بل وی د ازما دی او گواهان قائم کی په ملک باندې او تاریخ هم ول ذکر کینو د شاشه تاریخ اولاو مقدم مغب اولاوی وین دا د ملک مطلق مسله ده وین اقام الخارجانی خارجانی نه معلومیږي چې د دوړو کې یو په قبضه کې هم نه دي
البینه علی الملک د زید په قبضه کې دی کتاب دی مثلا د دواړه گواهان قائم کی په ملک باندې هم او په تاریخ باندې هم نو فصاحب التاريخ الاقدم اولى لانه اثبت انه اول المالكين تاسو پیږی کنه یو لسمه مسله همدغه مسله د ملک مقید کړي یو ما د زید ناخسته بل و ما د زید ناخسته دي او دواړو گواهان قائم کړه دلته د چا او تاریخ باندې گواهان قائم کړه او په تاریخ باندې هم قائم کړه تاریخ هم بیان کو نو د چا تاریخ چې مقدم او غباولای نو ما تاسو ویلو تاریخي اقدم لره به اعتبار وی کړي ملک مطلق دا وی کړي ملک مقید وی کذل ید وی او خارج وی وان ادعى الشراء من واحد واقام البينه بتا سود کتاب کی دا نقطه لګوي ښا وان اقام الخارجاني کی ملک مطلق وان ادعى کی ملک مقید کني به تسمو بدنه لګي دا خو یو شان مسله د څنګه دوباره ذکر کړه واقام البينه على تاريخين فالاول اولى اول با اولاوی ها دولسم نمبر مسألة وإن قام كل واحد منهم البينة على الشراء من الآخر وذكرا تاريخا فهما سواء هجي یو کسو علما د زید ناخسته ده گواهان یرا وصل بشرا باندې تاریخ هم ذکر کو او بل کسو علما د امر ناخسته دلته وس د چا په قبضه کې چې دا یا په چا باندې دا وکی د ملک موقع د شرا دا بدل شو کا مخکې مسلې نه بدی اعتبار سره ال تر یو کس نه ودل تر دوونه ده یو ما د زید ناخسته بل ما د امر ناخسته ده او دواړو تاریخ ذکر کو نو دواړه به برابر وي وإن قام كل واحد منهم البينة على الشراء یعنی ہر ایک نے الگ الگ شخص سے خریدنے کا دعویٰ کیا من الآخری وذکرا تاریخا دواړو تاریخوں کو ذکر کو یعنی تاریخ د دواړو یو کا فهما سوا دواړه به برابر وي ځکه دواړه ملک ثابتې لبایعهما یو وی چې زما د بای ملک ما ته اخسته بل زما د بای ملک ما ته اخسته به دواړو ته بده کې اختیار امر کولای کیږي چونکی تنصیب پکړاله تفریق صفقه نیم نیم نو کوم صورتونه چې دغه شانو چې په دواړو کې نیم نیم دلو ور سره به کې څه مت ملاويږي اختیار کا مخکې راځي ديار لسمه مسله وإن قام الخارج والبينة على ملك مؤرخ وقام صاحب البينة صاحب اليد البينة على ملك أقدم تاريخا كان أولا وردا مسألة على يوم زید په قبضه کې کتاب دی او د عمر په قبضه کې نه دی زید وی چې زما دی عمر وی زما دی او د شرا دا وی کی یا د شرا نه وی ملک مطلق وی خو صاحب الید د ملک دواړه تاریخ هم ذکر کیو د صاحب الید والا تاریخ مقدم وی غلب اعتبار ورکو تاسو ویږي کنه وإن قام الخارج البينة على ملك مؤرخ وقام صاحب اليد البينة على ملك أقدم تاريخا نو كان أولى تاسو ورسېدلې نو ماده تزکه دا قاعده جوړ کړل چې تاریخ اقدم له اعتبار وي صاحب اليد ویو کوم غیر صاحب اليد وی ملک مطلق دا ویو کده ملک مقید وی لأن بينتهما قامتا على ما لا تدل عليه اليد فاستوتا في الإثبات یوم گواهان راوستی بلم راوستی دی که دواړه برابر دي ورسره دی یو یدم دی ید خسان لی او قوی دلیل دی په دې اعتبار سره راجح شو ورسره تاریخ هم مقدم دی خجین کما دی اچھا جی دا کم دلیل ما ویلو دا دغه مسلې نه دی به ووري وإن قام الخارج والبينة على ملك مؤرخ وقام صاحب اليد البينة على ملك أقدم تاريخا كان أولا دار الشيخين رائدا امام محمد رحمه الله وی چې
بینه د ذلیت په ملک مطلق کې اصلا نه قبلېږي. دا هم شروع کې ویلو خیر مو که پرونه ویلو په ملک مطلق کې بینه د ذلیت به نه قبلېږي. دا د شیخینو رایه ده چې بینه د ذلیت بم قبلېږي خو چې تاریخ د اقدم وي. راځي مخکې 14مه مسله وإن قام الخارج وصاحب اليد كل واحد منهما بينة بالنتاج فصاحب اليد أولى. دا بلا مسألة شولا یو سړي سره مثلا غوا ور سره ده دا و ازما ده او بل سړی د خارج نه وي دا زما ده. یو صاحب الید دی او خارج دی او هر یو دا دو کې دا کوم غوا چې دا زما د غوا بچی ده. یو مو زما د غوا بچی ده زما ده بل مو زما د غوا بچی ده زما ده د یو په قبضه کې ده باقاعده. دلته به صاحب الید اولاوي. تاسو ویږئ خدا هغه صورت دی چې تاریخ نه بیان شوی ښه بلکې دې صورت کې تاریخ له سره اعتبار شته دی نه که تاریخ بیان شوی او که نه وي. وجه سره یوم ګواهان پیش کړه بلم پیش کړه دواړه برابر شو ورسره د یو د یادم دی نو په دې ید په وجه ید باقاعده دلیل دی قبضه دله به ترجیح ورکو. او دا بچه زما د غوا بچی ده کنه ګواهان باقاعده بدیم راوړي چې او دا د غوا بچی ده بلم وای دا د غوا بچی ده. نو یو غوا چې ده دوه مورې نه راوړي نو دا څنګه صحیح کیږي چې موږ د دواړو صحیح کو په دواړو باندې نسب تقسیم کو. تاسو په خبره پوهیږئ. نور پسې نور دوه مثالونه بیانې دوه مسلې دوه جزئیات چې به کله دغه شانکارو چې هغه د شرکت نه قبل ولو نو به چې د به قوت ترجیح ګورو ترجیح د لپاره به دلیل ګورو قرینه هغه دلته یاد دی. وإن قام الخارج وصاحب اليد كل واحد منهما بينة بالنتاج فصاحب اليد أولى. وكذلك النسج في الثياب التي لا تنسج إلا مرة واحدة. ده بالمثال ده ده بنزل سما مسألة یو سړي سره کپړه ده نو قبضه کې ده وای زما ده بل خارج نه وای دا زما ده او دواړه وای چې به ما خپل تارونو نه بونلې ده یوم وای بلم وای دلته هم قبضه ولا اعتبار وي ځکه کپړه چې یو بیر بون شي دوباره به نه بون کیږي بس جوړه شوله نه ده څنګه شو کولای چې دا کپړه به دواړو بونلې یو بیر به یو بونلې بل بیر بل دا خدا نه قبلې دلته به ترجیح صورت قبضه ولا لبه ورکو. وكذلك النسج في الثياب التي لا تنسج الا مره واحده. وكذلك كل سبب في الملك لا يتكرر. دین دای قاعده ولا هر هغه سبب چې په ملک وي او تکرار احتمال نه لري لکه دا اوس دوه مثالونه شو. شپاړسمه مسألة وإن قام الخارج بينة على الملك المطلق وصاحب اليد بينة على الشراء منه كان صاحب اليد أولى. وليس یو په قبضه کې مدعا ده او هغه د ملک مقید دا وکي د زید نه او بل په قبضه کې نه ده هغه د ملک مطلق دا وکي د زید نه. یو د ملک مطلق دا وکي د زید ته بل د ملک مقید دا وکي د زید نه او د ملک مقید په قبضه کې هم دانو دا به اولاوي. دو دلایل دي یو قبضم دا ورسره ملک مقید دا وقوي د ملک مطلق دا غینا. وإن قام الخارج بينة على الملك المطلق وصاحب اليد بينة على الشراء منه كان صاحب اليد أولى. شپاړس مسلې ولسمه وإن أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من الآخر ولا تاريخ معهما تهاترت البينتان. پوروري خبره دي تر ورسوله د زید نه یوم دا وکی ما خسته دا او د زید نه بلم دا وکی ما خسته دا
یعنی دواړه د ملک مقید دعوه کوي. اوس کله چا په قبضه کې وو کنه و دې اعتبار نشته دی او دا صورت د چې تاریخ نه ذکر شوی ځکه که تاریخ ذکر شوی او د چا مقدم او غلب اعتبار ورکو تاریخ نشته. یوم د ملک مقید بلم د ملک مقید قبضه لم اعتبار نشور کول غیر هم له ورکول شي ملک مطلق ملک مقید خبره وا. اوس حکم دادی چې د یو گواه د بل گواه فاسدین نه دواړو گواهان به ختم شي تهاترت البینتان او سبقو بس د چا په قبضه کې چې نبیا موجوده و دغه په قبضه کې وفات شي نو کله دریمګړي په قبضه کې ولې دواړو قصه ختمه شو او کله په دې دواړو کې یو په قبضه کې و تاسو به نه رښتې دریمګړي خبر هم کې تیر شوی و هیڅ هم ویل نیمو به ورته تاسو به وکړي دیګه خلط پیدا کیه مسلې غوړې فرق به کې ونه کو د زیات په قبضه کې ده عمر وی ماترنا اخیستی دا بکر وی ماترنا اخیستی تاریخ دواړو نه دی بیان کړي دا مسله اعلی نه دا مسله مخکې تیر شوی و نو په دې کې مونږ ویلو چې دواړو کې باندې نسب کو پوهیږي او اختیار به مرتبي او که تاریخ چا بیان کړي دواړو بیان کړي او د چا مقدم او غلبه ورکو تام تیر شوی و. اوس دلته چې کومه مسله مقصودی ده عمر په قبضه کې دا وی ما خسره د زید نه دغه کنه او د بکر په قبضه کې نه دا وی ما خسره د زید نه نو د په دې دواړو مدعینو کې دی و په قبضه کې ده نو وسی حکم دار چې گواهان بدواله رچ او د چا په قبضه کې له هم باو قبضه کې بمدا صفات شي ځکه کدی و سره ګوان شته غ سره مشته رسې پی وإن قام كل واحد منهم البينة منهما مطلب من القابض وغيره على الشراء من الآخر ولا تاريخ معهما تهاترت البينتان. زما بخیل دا من الآخر نه داسې معلومیږي چې زید او عمر دی زید په قبضه کې د عمر په قبضه کې نه ده زید وی ما د عمر نه اخیستې ده عمر وی زید ته چې ما ستا نه اخیستې ده کل واحد منهما على الشراء من الآخر نه داسې معلومیږي درېمګړی په منځ کې نشته نو کومې دا چا دا دی چې چا په قبضه کې ده همدغه به وي. مخکې راځي اتلسمه مسله الاصل ان الترجيح لقوه الدليل لا لكثرته دا مشهوره قاعده ده قوت دلیل له اعتبار وی کثرت دلیل لنا دیو کس ته بار یو آیات دلیل بل بار دو درې نه دواړه برابر دي یو د بار یو حدیث بل بار دو درې دواړه برابر دي قوت تبګورو دلیل د چا قوی دي یو د بار لس گواهانی بل بار دویم برابر دي. وإن قام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء ځکه شهادت د اربعو کې شهادت د اسرائیل نه دی خجی اتلس مسلې وی پنځم عنوان کې ختم شو. شپږم عنوان دعوه د قصاص تاسو لږ وګورئ یو سړی په بل باندې د قصاص دا وایي چې مثلا تاسو ما پلار وجلې ورور دی را لوجلې زوی دی را لوجلې او گواهان د مدعی سره نشته او مدعی علیه قسم وکړو چې معنی دی وجلې قصه ختمه شوله دا صورت دلته نه دی. یو کس په بل دعوه وکړله چې تاسو ما څوک وجلې تا نه قصاص سلامه د سره گواهان نشته دی او چا باندې چې دعوه شوی دا هغه قسم هم نه کوي دا صورت دلته دی. نو امام صاحب وی د نفس مسله ده کنه د عضوی نفس مسله ده که د نفس مسله وي یعنی د نفس ده او که فی ما دون النفس ده لکه چېرې فی ما دون النفس مسله وي او د قسم نه انکار وکړي قصاص به پې لازم شي او که چېرې په نفس کې نو قاضي به قید کی یا خو به اقرار کوي چې ما وجلې دی تر هغې به قید کی او یا به قسم ته تیار شي قسم به وکړي. عمده مفتابی قول له صاحبین وی دواړو صورتونو کې به عرش لازم شي او کې به
د نفس کې به پورا عرش لازم شي دیت او مادون نفس کې به د هغې موافقي مثلا لاس کې به نصف دیت وي تاسو پوه شولئ وګورئ بیا واورئ یو کس په بل باندې د قصاص دعوه وکړله مدعي سره ګواهان نشته دی چا باندې چې د قصاص دعوه ده که هغه قسم وکړو قصه ختمه چې ما نه دی وجلی یا ما لاس نه دی کټ کړی او که هغه د قسم نه انکار وکړو نو صاحبین وایي به هر حال به عرش لازمیږي د څه چې دعوه شوې ده نو که د نفس وي د نفس عرش به وي او که د مادون نفس وي د هغې عرش به وي اوس امام صاحب وایي که چېرې مادون نفس وي نو قصاص به لازمیږي او دا داسې ده لکه یو سړی په بل باندې د مال دعوه وکړي او هغه د قسم نه انکار وکړي مال پرې لازمیږي او وجه دا د امام صاحب مادون نفس چې دی په دې کې چلیږي په ځای د اموالو باندې ویلي مو که نه مو قاعده مسلک د اموالو د مالو په شان حکم ورته ورکوي مال کې دغه قاعده ده چې انکار یې وکړو د مدعي هغه حق پې ثابتېږي مال دلته به قصاص ثابت شي او که خبره د نفس وه نو نفس له امام صاحب د اموالو درجه به نه ورکوي نو بیا وایي بیا به قید کوو تر دې او قید کوي ولې ځکه قید کېدو دپاره موږ دلیل ویلو چې چا په چا باندې حق واجب شي په ادا کولو یې قادر وي او نه ادا کوي قاضي قید کولی شي دلته دعوه صحیحه ده واجب ده چې مدعا علیه جواب ورکړي او جواب نه ورکوي حق به ثابت شوی او قادر هم دی او به هم نه ورکوي قید به کړي ومن ادعا قصاصا علی غیره فجحد استحلف دنه به قسم واخیستلی شي فإنك لعن اليمين فيما دون النفس لزمه القصاص وإنك لفي النفس حبس حتى يقر أو يحلف همدا د امام صاحب قول له او دا مفتابی دا وبه يفتع القول وقال ابو يوسف ومحمد رحمه الله يلزمه الارش فيما دوړ کې به عرش لازم شي عرش ولې لازمي کې دوړ کې برو ګورئ وای مسله کله نفس دم د قصاص ته او کما دون نفس دم قصاص ته تاسو دا کنه او د قسم نه انکار کې شبهه ده تک دو اعتبار دي یو دا چې ځکه انکار کوم چې دا کار ما کړی دی نو به اقرار دی باقاعده او یو دا چې کار مې نه دی کړی خو قسم به هم نه کوم د الله د نوم ډېر تعظیم کوم داسې وکنه بدل چې ورته موږ ویلو نو شبهه پکې پیدا شوله چې کار یې کړی که نه دی او قصاص شبهو سره ساقطېږي حجي او امام سوي ان الاطراف ضابطه يسلك بها مسلك الاموال حجي وم نمبر عنوان الكفاله باحضار المدعى عليه تسلقوري واذا قال المدعي لبينه حاضره قيل لخصم اعطه كفيلا بنفسك 3 أيام فإن فعل وإلا أمر بملازمته مریض مسله دا ده یو سړي په بل دعوه وکړله او د قاضي صاحب په مجلس کې قاضي صاحب ته وایي چې ګواهان ما سره په ښار کې دي او دلته فی الحال نشته دی نو زه هغه راولمه نو بیا به دې مقابل ته مدعا علیه تقاضی وای مدعا علیه دو قسم اوس جوړېدلی شي یو به د علاقې مدعا علیه دویم دا چې ته مسافر دی توجه جي یو سړي په بل دعوه وکړله قاضي په مجلس کې ویل چې ګواهان را سوم دی ښار کې دی علاقه کې زه راولم نو اوس مدعا علیه ته به ګورو چې دا مسافر دی او که نه مقیم سړی دی د دې ځای دی نو که چېرې مقیم سړی وي نو قاضي به مدعا علیه ته وایي ته داسې وکړه چې 3 ورځو پورې ته کفیل دله ورکړه که چېرې د ګواهان را حاضر کړه نو ښه به ښه که نه به به تا نه قسم واخلو ته به قسم وکړي تاسو پوه شولئ او 3 ورځو نه چې خبره واوښتله به یې ناړو بس 3 ورځې پوره شولې ګواهان یې راوستي ډېره ښه ده که نه ته به قسم وکړي او که چېرې دا مدعا علیه چېرته غریب سړی و د لارې تلونکي راګیرې کو قاضي مجلس ته راوستلو نو ده ته به وایي دا وایي زه ګواهان راولم قاضي به ورته وایي ته کفیل ورته ورکړه تر مجلس ختمېدو پورې 3 ورځو پورې نه
نو که تر مجلس ختمېدو پورې مثلا مازدیګر پورې ګواهان راوستل ښه ده، کني تعالی به قسم درکو او قسم به وکړي او به به چلتا به کرینګې زی به قلا دی پوهېږئ که نه. وګورئ وإذا قال المدعي لبينة حاضرة، خو صاحب د هدايه دا قید وسره لیکلی فی المصري، ځکه که وایي چې جی ګواهان را سره شته خو غیبن بار دي، بیا به انتظار کفیل مفیل نه ډایرکټ ورته قاضي به ډایرکټ سړي له قسم ورکوي که مقیم یو که عام د تلونکي مسافر وي هغه به قسم وکړي څه به قصه ختموي. قیل لخصمه آته کفیلا، کفیل ورته ورکا، بنفسک کفیل بالنفس ورکا. اصل یې ذکر کړی اصول هدایه کې موږ د حنابلة په نظم باندې کفالت بالنفس جایز دی، نو دلته به ورکي 3 ایام 3 ورځې پورې به کفیل ورکي. او دا کفالت خو صحیح کېږي چې دین ویل ته خو دې نشته وی نه که نه موږ ویلي نو بما ذاب لک علیه وغیره هغې کې کفالت ټیکېږي کېدای شي په تا باندې څه راشي. فین فعلک اچھا جی خبره مې پوله نه ده کړې، که کفیل یې ورته ورکو خو ډېره ښه ده، که ور یې نه کړو بیا به مدعي ته ووایي د پورې ملازم شه 3 ورځو پورې پسې ګرځه راګرځه چې کور ته ننوتلو مې پرېږده ستا په اجازت به ننوځي، بیا ګېټ ته مخې ته کښېنه پوهېږئ پې. نو یا به کفیل درکوي 3 ورځو پورې یا به ملازم جوړېږي 3 ورځو پورې. او هغه غریب کس کې تر مجلس د اخرې پورې به کفیل درکوي یا به ملازم جوړېږي. راضي والله. وإلا أمر بملازمته إلا يكون غريبا على الطريق، په دې صورت کې فيلازمه مقدار مجلس القاضي، هدايه کې وایي دلته استثناء د دواړو نه ده، الا يكون غريبا على الطريق. نو که کفیل وي که دایم به ګرځېدلی، کفیل به هم تر اخرې مجلس پورې وي، او که کفیل نه ملازمت به هم تر مجلس ته اخرې پورې هغې کې بس به قسم ورکوي. ځکه 3 ورځو پورې که هغه ته ایسارې هغه چېرته مقصد له روان دی به فوت کړي، هغه ته ضرر دی او الضرر لا یزال بمثله. دا ویلي که نه 24 نمبر ماده کې ضرر خو په مثل سره هم نشي ځایله کولی، او دلته خو دا 3 ورځو پورې قید کول دا غټ ضرر دی. وګورئ اتمه مسله من یکون خصما ومن لا یکون خصما، څوک به خصم وي او څوک به نه وي. د دې لپاره بس دا قاعده ذهن کې کېنوئ، خصم باغه څوک وي د چا چې ید هم وي او د چا چې ملک هم وي. نو که صرف ید و خصم نه دی، صرف ملک و ید نو به هم خصم نه دی، ملک او ید دواړو خصم دی، یا مالک او قابض دواړه موجود شو په شریکه به خصمي. خوالی در نکو ضروری سره چې ملک هم وي، یوسف سره کم کتاب دی دا زما دی، یوسف ملک هم دی او قابض هم دی، بس دا زما خصم شو مدعا علیه شو. پوهېږئ که نه. او که ید وي ملک نه وي، یوسف سره کم کتاب په رهن کې پروت دی دا زما دی، نو اوس ید شته ملک نشته. ملک مثلا د زرین دی او هم د زرین کم کتاب چې یوسف سره په رهن کې پروت دی هغه زما دی، نو زرین خصم نه دی. نو چې ملک او ید دواړو خصم دی، او که دواړه نو بیا به شریکه دواړه مالک او قابض به دواړه به شریکه خصم جوړېږي. هغه من القضات کې وایو وإن قال المدعي مدعى عليه هذا الشيء او دانی فلان الغائب. ګوره سړي به دعوا وکړه هغه ورته وایي ارجي دا خو ما سره پلان کې غایب امانت یې ښی دی، او رهنه عندي ما سره رهن یې ښی دی، او غصبته منه غصب کړی مې دی او په دې ګواهان هم قایم کي. نو اوس فلا خصومت بینه وبین المدعي، د مدعي سره د خصومت نه کېږي ځکه خصم نه دی. نو لال شه چې څوک مالک دی مودع اول صورت کې، راهن دویم صورت کې، مقصود منه دریم صورت کې هغه راوله به وګورو. وجه دا د مریض فلا خصومت دلته دو شي نه ثابتې، یو ملک د غایب ثابتې او څوک چې راپاتېږي د یو شي د یو کس ملک بل لپاره ثابتې دي کې دغه نه منل کېږي ښه تر څو چې چاته ملک ثابتې هغه دعوه نه یې کړې او تر څو چې د سره بل کس نه ملګر شوی یعنی عدد نه برابر شوی
خلم دې کنه دلته خو یو کس دی وای چې دا ما سره کوم شی را سره دی دا بل دې کې نه منل شي خور سره ور سره دفعي خصومت د مدعي کې چې ما زستا خصم نه ما سره خصومتونه مکوا دې کې به قبليږي او باقاعده ګواهان مراوسل ګوره دا ما سره مانتي خیر نو ته چې ګوان دوه شونه ولوم نه کنه دا بل دا ونه د کله چې زما دي تاسو وایي نو د سیبم دوه خبرې به وکړو یو دا چې مدعي ته وایي استاد خصم نه دی ور سره دا بم نه ثابتيږي نفس ګوان په وجه چې وس دا شی څوک یاد کړي غلې دی ورم کی هغه غدا وکړي طلب خو نه دی کړي بغیر د مطالبې نه ګواهان له اعتبار هم نشته دی خجي دغه مسله په دې عنوان کې وان قال ابتعته من فلان الغائب فهو خصم یوسف سره څه شی ور سره د زبې داوا وکم یوسف وای دا خو ما د زرین نه اخیسته دی نشرا کې خو ملک راضی کنه سبب ملک ذکر کو د سیده لکه ملک ذکر کو نو د یوسف قبضم دا سبب ملک ذکر کړي ملک هم دی اوس خصم دی تاسو ویږي کنه هغه ګوره د داوی د قسم مشکل دي ښا او د دې د مشکل والی اصل وجه زمنګ استاد نه بلتیا ده بالکل مچې ته نه دی اورېدلې نه چې دې قصې دي نو ما تاسو ته دغه درلېګل او لیکلو دا علامه شاشی رحمه الله اصول الشاشی د مصنف چې قدرت چاته یاد او افهم اصحابنا بوي او په یاد او یاد او احفظ اصحابنا بوي دا وځدکوغه کوم دې تور رسیدلو دریم مساله واذا قال المدعي سرق مني واقام البينه وقال صاحب اليد يودعني فلان واقام البينه نو د شیخانو مسلک دا دی چې خصومت بنه د فقېږي تاسو لګو غوري یو سره وی لکه یوسف سره دا کوم کتاب پروت دی کنه دا زمانه غلا شوی دی تاسو نه مچې سب غلا کړی دی باقاعده ګواهان پیش کوم دا ازما دی ما نه غلا شوی یوسف وی یردا کتاب خو ما سره زرینه مانتی خېدی او بدیم ګواهان پیش کی امام محمد رحم الله فرمایي خصومت د یوسف نه دفع شو زبا ورزم اوس بر زرین سره راکاګم زکه چې ما خو په یوسف دا ونه د کړي نو چې تاره نه پټ کړي د غلا دا مې کړي ما خو ما نه غلا شوی نو کې دې چې زرین پټ کړي او به زرین د سر په امانت کیږي او شیخین وینا دلته خصم هم دغه یوسف دی اصل کې د دې سړي مطلب هم دا دی چې تاره نه غلا کړي دا خو غواړي نه چې لاسې کټ شي نو خپل شی حاصلې او نور سرق مني وي باقاعده د سرقې داوا بنه کوي خیالم دې کنه کله چې خلک دغه شان کار وکړي نو به مسروق منه سارق نه لاس نه کټ کیږي کبه داوی بنه کړي واذا قال المدعي سرق مني واقام البينه وقال صاحب اليد اودعني فلان واقام البينه لم تندفع الخصومه خصوبا ندفكيږي غیر شیخین رائے دا استحسان دی امام محمد رحم الله ویلي دي شیخه قیاس ته مخکې را دی څلورمه مسله اخیری په دې عنوان کې واذا قال المدعي ابتعته من فلان وقال صاحب اليد اودعني فلان ذلك سقط الخصومه بغير بينه یو سړی وای ما د زید ناخص سره دغه شی د چا په قبضه کې چې دغه وای ما ته خو زید امانت خېده یار نو خبره به ته غزړې تلاړه هاي خصومت بعد نه ختم شي اگر که گواهان پیش نه کی ځکه د په خصومت د بارویل چې لکه پر دې د چا چې دی لال شاقه سره کیسه راکاګه کړه او دلته ولی مولسب د صاحب الید ولا سره ګوان هم نشته سره به دومره ویل چې ما سره زید امانتي خېده او مدعي ویل ما خو د زید ناخص سره نو په کار دا د مدعي سره ګوان سره مدعي منلې شي کنه تاسو پیږی کنه وینه چې ویدل ته دواړو بده اتفاق کو شي اصل کې زید دی مدعي وي مدعي علیهم وي نو مدعي خپل غوي اقرار کو چې د ما خصم نه بس ورزي دی غلا کنه وإذا قال المدعي ابتعته من فلان وقال صاحب اليد
او دعني فلان ذلك سقط الخصومة بغير بينة لأنهما توافق على أصل الملك فيه لغيره فيكون وصوله إلى ذي اليد من جهته فلم تكن يد خصومة إلا أن فلانا وكله بقبضه لأنه أثبت بينة أنه أحق بإمساكها. مخکې راځي. نهم نمبر مسله کیفیت د حلف او د استحلاف نور آسان شولې مسلې کا قسم به کومه طریقه ورکو الفاظ محلوب به را تبیني د الله جل شانو بذات باندې به قسم ورکول کیږي مدعا علیه تا ځکه غیر الله باندې قسم ورکول جایز نه دي. موږ قصه کړې وکنه یمین کی د الله جل شانو هغه نوم چې هغه غیر د بارانه دی سي هغه باندې بغیر صدنیت نه قسم واقع کیږي. حکم چې دا سنوم دی چې الله جل شانو سره سره نو خلق موږ دي چې مشترکنوم د الله دی ناغي کې چې کله اور جوړ شواله وي او بعد شول صفات د الله کذاتی هغه باندې با قسم واقع کیږي او کسي غیر ذاتی وی فعلی نکور په جوړ هو قسم به واقع کیږي کنه نه با. بهرحال انه سمع عمر يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. نسائي لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف لغيره صادقا. حضرت عبدالله بن مسعود فرمایي چې د الله بنو د الله په ذات باندې قسم وکم او دروغ او مدارته بهتره ده چې برشتو باندې قسم کوم خدا الله نه علاوه د بل چا په ذات کوم په پیغمبر می دي قسم وي او په کعبه می دي قسم وي او برشتو وي مدار دا دومره ګناه لري کله الله بنو می خو او دروغ یې دومره نه لري. نو الیمین بالله تعالی دون غیره الکه قسم کې تغلیظ د بارا تاکید صحیح ده کنه دی یا صحیح ده ويؤكد بذكر اوصافه خدا ر چې حرفات بن راوړي داسي به وي استادي په الله قسم وی الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الرحيم الرحمن. پوهیږي چې پتا باندې د پلان کې دومره حق نشته دا وساخره کې وای نفي بیا ده کی او که حرف عطف ذکر کې به ټیک نه ده ځکه به خو تکرار خو جایز نه دی او که چری قاضي ته مناسبه دا ښکاری چې تغلیظ نه کوم هم ټیک ده تاسو واجباتونه نه دي ويؤكد بذكر اوصافه. دیمه مسله دی عنوان کې طلاق او عتاق باندې قسم ورکول شي کنه پتا دی خزه طلاق کی چې پتا معنی د حق نشتا ستا غلام دی آزاد دی چې پتا معنی حق نشتا وي کچری د په ما حق نو په ما دی خزه طلاق کچری د په ما حق زما دی غلام آزاد وي نو په دې معنی بنو ورکول کیږي صاحب دی هدايه وي که قاضي ته مناسب ښکار شي بده ورکول شي. علامه شامی بیرت کړي دي چې طلاق او عتاق دا د نس خلاف د نس کې د خبره نشته یمین به صرف د الله په ذات ورکه لہذا مفتبیرا علامه شامی و اداره چې په طلاق او عتاق باندې ورته قسم نشي ورکوله. پوهیږي هو صحیح وبه افطى في البحر بحر الحكم به والا فتوا ورکړي تقریبا علامه شامی دغه نقل کړي. مخکې راځي وقيل لا يغلظ على معروف بالصلاه چا په کې تقسیم کړي دي هغه دا مخکې مسله په پوره کړي مې نه و کڅوک په صحیح سړیتوب باندې مشهور نو غلطي تغلیظ نه کوي او کڅوک په بد سړیتوب مشهور نو غلطي په قسم کې تغلیظ ور کوي او چا ویلي لګ مال کې تغلیظ ته ضرورت نشته ډېر کشته خو بهر حال قاضي صبر دا مخکې مسله و. يهودي بسن قسم کوي ويستحلف اليهودي بالله الذي انزل التوراة على موسى ستاره په غزاد قسم وی چې تورات په موسی عليه السلام نازل کړي او نصراني ته څلورمه مسله بالله الذي انزل الانجيل على عيسى عليه السلام او مجوسي ته بالله الذي خلق النار ذکر غدور عبادت کی تعظیم کی او چا بدی رد کړي چې مجوسي ته اور باندې قسم نشي ورکوله صاحب هدايه ذکر کړي دي وجداد چې په اور باندې قسم
د الله په ذات باندې خو چې اور به کې ذکر شي سره په غزاد باندې قسم به چې اور پیدا کړي دسي قسم بنور کوي وجه دا دي چې اور یو قسمه تعظیم دی او دا تعظیم دا اور کول ټیک نه دي خصوصا دا خلکو په مخامخ څوک چې د اور عبادت کې نبیل ته تورات او انجیل هغه ولې ذکر کړی ونځله تورات او انجیل والا هغه قابل تعظیم کتابونه دي د الله خو ټیک ده کنه نو ویږي نام هدايه کې دي پنځمه مسله مجوسی ته دا هوشو شپږمه مسله يهودو ته یا عیسایانو ته داغو په عبادت خانو کې قسم ورکول شي وینال ته نه سي دا داغو د عبادت خانو تعظیم دي چې قاضي التلال شي ځانه تاریخ جمیل جوړ کړی وستا څه کار دی په غلا رکه نه خدای خدای غرکا کله یو ځل لږه کله بل ځل لږه ولا يستحلفون في بيوت عبادتهم قالت ولا نور كي لان فيه تعظيم الله والقاضي ممنوع قاضينا مراد هر معتبر مسلمان دی ممنوع دی ان يحضرها چې غیر مسلمو عبادت خانو ته حاضر شي ترجمه صرف دوه خبرې ثابتې یا خپل قمقلتوب ثابتې چې بدی مسلون پیګم او یې مقصد دا دی چې قابل تعظیم سره معنی خیر دی که زور زما ادوړ خبرې ټیک دي دوړو کې یو بهر حال ده مفتی ضرور خان سے ولیله برابر سره خدای پاک وفات کو ازنق الزنادقه وي کوم ځای نه ثاني بشرمون وشرمو وهم نمبر مسألة ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا مكان هلك يا مسلمان لقسم ورکه او قسم یو خاص زمانه کې ورکه چې دغه زمانه کې قسم نه خلک کېږي مازیګر نه پس جمعه پرز براته قسم کې او یا خاص مکان کې جمعات کې براته قسم کې وای نه دانشته ده وجه دا چې قاضي دا ټول قاضي خبرې دي ښا یو زمونږ جرګمارانی هغه ته حکم ویلې کېږي هغه کدا کارونه کې خبره به نشته نه چا دا قاضي دا ولې قاضي به قضا عدالت کې نه سي کې جوادونه کې بګرځي او کله انتظارونه وکړي اورا ومن ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا مكان وجه دا صاحب د هدايم ذکر کړي چې مقصود تعظیم د مقسم به دی هغه حاصلي کې د دې زمان او مکان نه علاوه د الله پاک ذات ولئن في ذلك تاخير د حق د مدعي دی الک قسم ډایرک ورک اصل کې مسله ده ان شاء الله موږ القضات کې موږ راشي څلور سورتونه تقریبا چلته قاضي فیصله شاته کولای شي کني حکم دا دی واجب د ډایرک فیصله وکا ډایرک قسم ورک چې فیصله وکي ته اوس انتظارونه کې څو شو و اتم مسله با الفاظ د حلف را ته بیانې داسې قسم به ورکو مولي سبه چې مدعی ته به ضرر نه بلکې صاحب د هدایت چې مثالونه داسې ذکر کړي چې مدعی ته هم به ضرر نه وي داسې قسم به زه دا ذکر کوم ښه رضی الله اوله مسله چې قسم به داسې ورکې چې مدعی ته به ضرر نه وي ومن ادعى انه ابتاع من هذا عبده ب1000 فجحده واستحلف بالله ما بينكم وبين قائم فيه تاسو ما ته وګورئ زه به یوسف داوا وکم چې د نما غلام اخیستل به 100 روپۍ باندې توجه جی یوسف انکار وکي نو ما ته قاضي وی ګواهان را ولا ما سره نشتا اوس به یوسف ته قسم ورکي نو اوس قسم بڅنګ ورکي نظر شیخین ورای د طرفینو چې قسم به په محصله باندې ورکی په سبب نه الکه یوسف استاد قسم وی چې تاسو ترمنځ فلحال بیان نشتا تاسو قسم ورکی دا ولی که په سبب باندې قسم ورکی حالن کې دا په حق یو ګناګار به کی zarar دی او ته څنګه کې دې شي د یوسف ماما نه غلام را خرڅ کړي واپس می قاله کړي توجه واپس هم څه کړي اقاله او دا وې زما دي قسم وی چې ما بنه دی ور خرڅ کړي نو خبره خو ټیک ده اقاله شوی ده حالان کې zarar دی او ته هانه شو خرڅ کړي خو یو بیره خلم دې کنم دې
نو په سبب به قسم نه ورکي خرڅول باندې په څه باندې به ورکي محاصله باندې فی الحال شته که نشته دی دا د چا رای ده طرفینو نو د طرفینو اصل دا دی صاحب د هدیې وی چې قسم به په محاصله وي البته توجه جی کچری سبب داسې و چې په رافع باندې لا يرتفعو په رافع نه اوچتېدلو سقوط یې نه قبلولو نو به په سبب ورکوه هغه اصل دی دلته خو بیه ختمیږي قالې سره کنه ونه رسېدی نو په دغه صورت کې به په چا باندې قسم وي په محاصله باندې او که چېرې داسې و چې اوچتېدلو نه بیخي هسې یو بېره وشو مثلا توجه یوسف زما غلام دی وایي چې زه آزاد کړی ما مسلمان غلام دی او زه ورته نه مې دی آزاد کړی نو قاضي ما ته وایي ته قسم وکړه تا نه دی آزاد کړی سبب باندې به راکوي ښه داسې ته ضرورت نشته دی چې ته ستا د قسم وي چې فی الحال دا ستا آزاد شده غلام نه دی هم محاصله ته ضرورت نشته وجه څه ده چې دا یو پېره ما آزاد کو دا سبب داسې دی چې واپس ختمیږي نه نو پتن لګي پوه شوي که نه اکه کافر غلام و هغې کې به په محاصره باندې څه کال واپس دا ختمیږي هغه دا چې واپس ذمتوب ختم کی دارالکفر تلال شي نو که بې سواله چاګیر کو بې غلام دی دلته واپس غلامي راځي که نه هلته به په محاصره باندې مسلمان غلام کې راچی نه راځي پتن لګي پوه شوي که نه پې نو اصل د طرفینو څه شو قسم په محاصره باندې کم سبب کی چې هغه ارتفاع قبلی او کم سبب کی چې ارتفاع نه قبلی کم هلته به بچا باندې سبب باندې تاسو ګورئ لکشان امام یوسف رحم الله وی چې نه اصل دا قسم به سبب باندې ورکه اچھا به د امام یوسف رحم الله قول د مبسوط په حواله باندې تقریبا لیکل دي خدای مې دې نو ګناګاری خو بهرحال امام یوسف رحم الله یو قول علامه شامیم ذکر کړي بره ګورئ هغه وایي که چېرې مدعي دعوه د سبب کوله نه بیا به قسم مدعی ته په سبب ورکو چې ما ترې ناخیستې هغه وایي ما نه دی خرڅ کړی او که مدعي دعوه په محاصله کوله چې ما د ده ترمنځ بیه شوې بیا به په محاصله باندې قسم ورکوي همدې ته مفتابي هم ویلی دی مفتابي رایې دغه یوه ده وایي تاسو پوه شوئ که نه بهرحال ولا يستحلف بالله ما بعتو دا بنوي كده شيء قال شوي نو الټه د ضرر دي ويستحلف في الغصب بالله ما يستحق عليك رد هذا العين ما يستحق عليك رد هذه العين ولا رد قيمتها فاعل جوړ کیږي یسب باندې زداو کما چې د زمانه کتاب غصب کړي توجه نو قاضي بدلا شیخین وی طرفین وی داسې قسم نه ورکوي چې ستا د قسم وي چې تا نه دی غصب کړی ولې دلته بدې کې دته ضرر دی که نه کېدی شي ده غصب کړی بیا ورته ما هبه کړی یا مې ور خرڅ کړی نو اوس خو غصب پاتې نه شو نو دا به وایي قسم دی ما غصب کړی دی ما ته به پیسو میلاو شوی دی نو ورسره به پې ګناهګار هم شي نو څه به وایي قاضي به ورته وایي ستا د قسم وي ما به ورته یاد کي چې دغه کتاب رد کول په د باندې پتا نه دی واجب خیال هم دی که نه نه که هبه شوی او یا اخیستل شوی بیا خو نه واجب که نه او که نه نو اوس پې واجب وي ما یستحق علیک واجب نه دی په تا باندې رد هذه العین او نه قیمت دغې ولا یستحلف بالله ما غصبتو داسې قسم به نه اخیستل کېږي چې هغه وایي چې ما غصبتو ما خو نه دی پټ کړی نکاح کې لسمه مسله ما بینکما نکاح قائم فی الحال تاسو ګورئ ښځه باندې سړي دا وکړه ته زما ښځه یې نکاح ښځه نه مني نو که ښځې له قسم ورکولی کېږي داسې به ورته نه ورکولی کېږي چې تاسې نکاح کړی که نه ده کېدای شي نکاح کړي به یې طلاق ورکړی خیال هم دی نو هغه وایي ما سره نکاح نه ده کړې نو فی الحال خو ټیک ده نکاح نشته دی خو نکاح خو شوې وه که نه نو ګوره الټه بې ګناهګاره شوه نو څنګه قسم به ورکوي فی الحال ستاسو ترمنځ نکاح نه ده قایمه په دې قسم وکړه وفي النکاح بالله ما بینکما نکاح قائم فی الحال یو لسمه مسله په دعوه د طلاق کې یو ښځه باندې خاوند باندې ښځه دا وایي چې تا ماله طلاق راکړی توجه جي او خاوند یې نه مني
نو خاون له چې قسم ورکړي داسې به ورته نه وایي چې ستا دې قسم وي تا طلاق نه دی ورکړی کېدای شي ورته ورکړی واپس یې پکې رجوع کړي یار او که باین وي تجدیدي نکاح کړي او که باین غلیظه وي هماغه بل خاون نم تلي واپس ولر سره راغلي دا احتمال شته که نشته یعنې دلته سبب داسې سبب دی چې رفع پکې راتلی شي رافع ختمولی شي نو په محاصله به قسم وي هلکه ستا د قسم وي چې فی الحال ستانه باینه نه ده داسې به ورته وایي وفي دعوة الطلاق بالله ما هي باين منك الساعة بما ذكرت لكم چې دا ښځه تذکره کوي ولا يستحلف بالله ما طلقها لسم نمبر عنوان دعوى القدرين المختلفين دعوة دو قدرين مختلف وإن كانت دار في يد رجل ادعى اثنان أحدهما جميعها والآخر نصفها تاسو لوګو ګورئ یو کور د دوه کسانو به دعوه وکړله دی خو ګوره لکه څو کسانو یو وایي چې زما ټول دی او بل وایي زما نسب دی دواړو ګواهان راوستل نو اوس د شیخینو مسلک دا دی او دا مفتابهیم دی دا امام سے مسلک ویما امام سے مسلک مفتابهی چې څلور ځای به کې درې ځای به د کل دعوې والا له ورکي او یو حصه به د نسب دعوې والا له ولې کوم کس چې د کل دعوه کړې ده نو نسب خود هغه د بل د مزاحمت نه غیر شو مزاحم نه دی خو شو په دې نسب دغه دعوه ده چې زما ده بل وایي زما ده او کله چې دوه کسانو دعوه راشي په دواړو تقسیمیږي نو تاسو پوه شئ نه به تقسیم شي وته بدري سي پاتې شي یو د یو او شیخ طرفین صاحبین وایي چې نه چې درې ځای به کی دوه به د کل والا والی وي څه به ده د نسب والا والی وجه سره مجموعي طور درې انصاف دي که نه په دې کې اول کوي دوه کسان دي درې ورته حصې بوتللې یو نسب بل نسب د کل دعوې والا او بل هغه صرف نسب درې انصاف شو هغه له به دوه نسبه ورکو تا له دوه نسبو دعوه کړې د بل له به یو نسب ورکو هر یو نسب دعوه کړې اول شو که نه شو نسبونه پکې څو دي دوه دي او اوس یې څو ته واړول درېو ته نو اوس خو نسب پاتې شو بهرحال دوه ثلثان به یې وله ورکو ښه دا د دوه نسبو حصه شول هغه د نسب دوه نسبو دعوه کړې وه یو د یو نسب کړی هغه ته به ثلث ورکو نو اول پکې وشو على طريق العول جوهر کې وایي وإن كانت دار في يد رجل ادعى اثنان الک غره دا صورت ال دې چې د درېمګړي په قبضه کې دی او کله یو په قبضه کې او به خواغه اولاد یې مونږ ویلي احدهما جميعها والاخر نصفها واقام البينه فلصاحب الجميع ثلاثه ارباعها ولصاحب النصف ربع عند ابي حنيفه وبه يفتى القول الصواب وقال هي بينهما ثلاثا دول ترمنځ به 200 سمونی تقسیم شي ایو مسله دویمه کچري د دوړو په قبضه کې کور دی یو ازما ټول دی بل ازما نسب دی وس بچکو وای څوک چې ټول دا وکي ټول باغله ورکو تاسو وای نه شو دوړو قبضه کې ما وې سب یو کور کې اوسېګو زم زما ټول له یوسف وای چې نه زمانیم دی ټول ستانه دی نو چې ټول دا وکړي هغه ته ورکو وجه سره نیم کې خو هغه سره څوک مزاحم نشته خیالم دی کنه دا نیم زما په قبضه کې شو او غیره سب کې داوم نه کوي او دا باقي نیم چون کې زما دواړه صاحب الید وی توجه جی دواړه ما او دا دواړه صاحب الید وی نو نیم زما په ید کې دی نیم دغه په ید کې دی او زما په ید کې چې کوم نیم دی دې کې دغه څه داوا ما ونشته خو زما لړی شو دغه په ید کې چې کوم نیم دی هغه وې زما دی زما دی دغه قبضه راوځه خارج ما او د ملک مطلق مسله ده نو بده کې خارج منل شي خارج لبه ورکی او زما شي یګی کنه کومه رسیدلې امخ کې چې مسله تیر شوی د قبضه ورله بچي ورکو کنه هغه د
ملک مقید مسئلې وي کنه یا دواړه ملک مطلق مسئلې وي نه خو ګواهانو څه خبر ورسره وه کم ځای کې و هلته څه ووایي نقام الخارجان یو که یو بیا پسې څه ووایي دا چې هلته خو تاریخ ماریخ ورسره و که نه دلته تاریخ ماریخ ورسره نشته دی که هلته چې ملک مطلق مسلم و تاریخ ورسره و د ملک مقید مسلم و او ذیلید نو دواړه صورتونو کې تاریخ ورسره و بیا چې ذیلید او تاریخ ورسره و نو موږ د چا تاریخ مقدم دی غلبې ورکوو رسې که نه خبره یو نه ده ښه بدله ده وګورئ ولو كانت الدار في أيديهم سلمت لصاحب الجميع نصفها على وجه القضاء ونصفها على وجه القضاء طریقې ما درته ویله ولې نیم د یو په قبضه کې دی نیم د بل دی او د یو په قبضه کې چې نیم دی د خپل دی امور المسلمین محمولة على صحته بدې کې دا محق دی لانجه په بل کې ده فمدعي النصف لا يدعي شيء مما في يدي صاحب الجميع نو فسلم النصف قاضي بنسب وتور کی مدعی جمیع بلا منازع فبقي ما في يده لا على وجه القضاء اذ لا قضاء بدون دعوى ويدعي على صاحبه النصف الاخر فاستوت منازعته ما فيه فكانت بينة مدعي الكل اولى لانه خارج فيه ویلو کان خارج دی مخکې راځي حجی دو قرینې تر وسره ترجیح تیرې شوی وي یو سبق تاریخ یو قوت عقد داسې وکنه دوره نور بیانې اوس هغه څلور تیرې شوی وي درې یو قبضه وا قوت عقد قبضه سبق تاریخ نو دوه نور بیانې مجموعي تور پنځه بیانې قرینه رابعه د ترجیح د حادث بینتین د بار شهادت حال له توجه جی حال چې د چا گواہی ورکی چې دا سړی په حق دی نو دا دې بمنو مثلا په دابه کې د دوه کسانو لانجه شوله یو وی دا زما دا ځکه زما د خپل غوا بچی دا او تاریخ یې ذکر کو دا د تیر شوی یو کال رئیسته ما سره ده زما د غوا بچی ده بل وی دغه غوا زما ده او زما د غوا بچی ده تیر شوی 15 میاشتو نه زما د غوا بچی ده یعنی 15 میاشتې مخکې زما د غوا بچی ده دی راوړی نو اوس به مونږ ګورو چا چې تاریخ بیان کړی د چا غې سره د غوا د چا سره مخوري نو که غوا د یو کال ومړی لکې به ووایي یاره سیم شول یو وی چې مثلا دا غوا زما ده دا زما د غوا بچی ده او د دې د پیدایش یو کال شوی دی بل وی دا زما د غوا بچی ده او د دې پیدایش شپږ میاشتې شوي زما غوا راوړی ده نو به وګورو ماهران به وګوري څومره عمر یې معلومیږي که یو کال وه ناول ولا به ورکو که شپږ میاشتو والا سره سمو خوړو هغه به ورکو حال د چا سره ملګرتیا کولو وإذا تنازع في دابة وقام كل واحد منهما بينة أنها نتجت وذكر تاريخا وسن الدابة يوافق أحد التاريخين فهو أولى او کپته نه لګیدل نو به مطلب وته هم مشتو چوس یو غي سرم پر سم خونه خوري د بل غي سرم وینشکل ذلك كانت بينهما یو دوالو ترمنځ تقسیم وی خدا صورت هغه د اذا دعیا فی يد غیرهما چې دا غوا چې دا کنه دا کوم چې مدعا ده دا یو غیر سړي په قبضه کې و واما اذا كان في يد احدهما فصاحب اليد اولى به صاحب اليد اولى کا مسرر علی ذکر هغه قبضه ده قبضه د پرم قوت ده سوش خجی ورچ کله گواهان موجود وي نو به د دوړو طرفه یو د سی یو سره ببل داو کې د سره کوم کتاب د ازما دی
او دا گواهان پیش کی او بل وی چې زما دی دا گواهان پیش کی نو څوک چې خارج دی دغه به منو ځکه گواهان په د معنی دي ابل معنی سره گواهانو نو اسی گواهان پیش کړي یو مسله دا ده د وخت د خارج منل شي یو دا ده چې دی مثلا اسد الله سره کتاب دی زوم د ازما دی ما دا سید الله ناخسته دی اسد الله و ازما دی ما دا اسد الله یت سید الله یت کی ابل څوک یت کی ما دا غنا خسته وزل دلو بټوله شهرات را لکه تاسو ویږي کنه نو په دې اعتبار سره دواړه خارج دي نو به د دواړو غوانو له اعتبار وکړو غوان دواړه برابر دي نو به چې چا قبضه دغه ته قوت شي تاسو فرق مانی پوه شولې او کنه سینې چې دغه درته لنجه ته جوړ نه شي چې لکه د مدعي خو غوانو له اعتبار نه دل څنګه ورکه خیالم دې کنه قضیه والله وإن أشكال ذلك كانت بينهما پنځمه مسله به دا څلورمه وخه وإن أشكال ذلك پنځمه پدې کړه د پنځمه قرینه بیانې التصرف یوم وې دا شی زما دی بل مو زما دی نو دا چا په تصرف کې چې دا اغله به ورکو دا نو ترجیح صورت دی د دې لپاره د درې مثال بیانې دبکه جګړه شولا یو په سور دی او بل ورله لګام نیولې راکایږي نو څوک چې به سور دی دغه تصرف زید دی نو فراکب اولا دا به دغه وي د شپږمه مسله او د دې لپاره دویمه مسله د تصرف د لپاره بهیر کې د دوانو لانجه ده دیو په بار د بار پروت دی نو د چا چې په بار پروت دی دغه به تصرف هم دی نو صاحب الحمل اولا تاسو پوه شولې او مسله هم د دې تصرف ندریم صورت دی قمیص کې د دوه کسانو لانجه شولا یو اچولې دی او بلې نستونه نیولې دی نو تصرف د لابس زید دی نو دا به اولاوي ورسېدلې یو لسم عنوان الاختلاف فی المعقود علیه او به تمنګ هدايه سبق دینه نه کله چې اختلاف معقود علیه کې یا معقود به کې راشي معقود علیه تاسو پیژنې مبيعه او یا په اجاره کې منفعت دی او معقود به سمن دی اجاره کی اجرت دی لګ متوجه شي ښه ولې یسبانی مثلا په 100 روپۍ باندې ما غنم خرڅ کړی دي نو اختلاف دو صورتو کې راځي کله معقود علیه کی کله به کی یسب تزوی ما چې پتا باندې ما غنم من خرڅ کړی په 2000 هغه وینه چې تار باندې من خرڅ کړی دي په 1000 نه معقود به کی اختلاف شو باید زیادت داوا کوي دویم معقود علیه کی ما او ته ویل چې ما در باندې بازار در خرڅ کړی دی من او دا وینا تار باندې بازار را خرڅ کړی یو نیم من پدې کې مشتری دی زیادت داوا کوي پوه نه شولې دا ډول بیلې بیلې مسلې د کوم صورتونه چې ورپسې وایو اړي وسره لکی نو اول صورت دا ده کچری گواهان یو قائم کړه هم غلبه ورکو ما سره گواهانو ما 100 روپۍ ویلي هغه ما 2000 ویلي هغه 1000 ویلي نو 2000 اسما به منل شي فیږي هغه یو نیم من ویلو ما من ویلو هغه سره گواهانو دغه به منل شي نو که گواهان دی وسره دغه به منل شي او دویم صورت کله دوانو سره گواهانو نو به چې څوک زیادت ثابتې دغه به منل شي د چا گواهان چې زیادت ثابتې توجه جی ما ول 2000 روپۍ می در باندې خرڅ کړی هغه په 1000 باندې دغه گواهان زر یا د زما گواهان 2000 د چا به منل شي زما دغه گواهان و یو نیم من دی په 1000 او زما چې نه من دی دغه گواهان زیادت ثابتې دغه غیبه منل شي څه صورت شو دوا یو سره گواهو دغه به منو دوالو سره مثبت به منو دو شو کنه درم یو سرم گواهان نشتا نو به د معقود به په صورت کې سب ته وای چې به په دغه 2000 اخلي کم چې به یادای خو بس سیدا کنه اخلي دوړو له قسم ورکو قصه به د مینځ ختمو نو که یسب راضی شو چې بس ټیک د 2000 می شو خو خبره کنه ما ته هم قسم راي کې غتم چا د قسم نه انکار وکړو بل به ور کوي او که دوړو قسم وکړو
بیا به قصه ختمه کې ما ته خپل روپۍ پاتې شي هغه ته او ما ته خپل غنم را واپس کړي پوهېږئ توجه جي او که معقود علیه کې مسله وه ما ویل بزر باندې من دي هغه وایي نه یو نیم منو قبضه هم شوې ده که ښه کوم دی نو که چېرې دواړو سره ګواهان نه وو ما ته به ووایي چې هلکه یو نیم من نه راضي کېږي په 1000 روپۍ نو که بیا راضي شم ښه به ښه که نه هم راضي دواړو له به قسم ورکړو چا چې انکار وکړو مقابل به منل شي او که دواړو قسمونه وکړو نو بس ما ته به خپل غنم پاتې شي هغه ته وایي چې روپۍ مه ورکوه زه بس یا که روپۍ دې ورکړي واپس یې ته پوه شولې بي ورته وګورئ وإذا اختلف المتبايعان في البيع نور الأنور قياس مسألة دكا فادعى المشتري ثمنا وورا 1000 روپۍ وادعى البائع أكثر منه 2000 أو اعترف البائع بقدر من المبيع مطلب من وادعى المشتري أكثر منه يونيم من أول سورة وأقام أحدهما البينة نقضى له بها قاضي بدل بار فیصله کوي لکه صاحب البينة أحق بدعواها تاسو بدې پوه شولې دویم فإن قام كل واحد منهما بينة كانت البينة المثبتة لزيادة أو العذاب أولى ځکه مثبت د زیادت مدعي وي نو او نافي څه وي منکر وي او بینه د مدعي قبليږي ځکه بینه د پاره د اثبات وي قاعده ده لأن البينات للإثبات اصول هدايه کې دا قاعده ده دریم صورت فإن لم يكن لكل واحد منهما بينة قيل للمشتري اول صورت کې کا اما ان ترضي بالثمن الذي ادعاه البائع يا خو غير راضي شه والا فسخنا البيع ويشوي به وقيل للبائع اما ان تسلم ما ادعاه المشتري من المبيع يونم من راضي شه والا فسخنا البيع فإن لم يتراضيا كراضي نشو يستحلف الحاكم كل واحد منهما دول نه بقسم غسل کیږي على هذا والاخر بداوا د اخر باندې بدولنا لان كل واحد منهما مدعي على صاحبه واخر بقي منکر دی لګو ګوري چې کله قبضه لانی شوی کنه باقاعده نو هر یو مدعي دی هر یو منکر دی توجه قبضه لانی شوی دلته غنم ندی ور کړی لا نو دا وی چې مال یو نیم من غنم راکا په 1000 روپۍ باندې او زی انکار کوم نه یو نیم من دی کیږي من دی کیږي په 1000 خلم دی او زه ورته دا مدعي شو کنه زه منکر شوم هم دغه مسله کې زه ته یو من غنم در کوم او حق می در باندې 1000 روپۍ جوړیږي غینه منی او نه یو من باندې 1000 روپۍ حق نه جوړیږي هغه منکر شو کنه شو هم دغه شان سمانو په صورت کې نو قبل القبض قياس هم دا تقاضا کوي هدايه کې دي چې دواړه دي مدعي دواړه منکرین دي دواړه قسم ورکړي شاری مدعي دي نو خو نه شو بي او که قبضه شوی باقاعده دله ما غنم ورکړي اوس ما ته وایي چې زه ته مالک 2000 روپۍ در باندې حق کیږي هغه وینا زر دي کیږي اوس زه مدعي ما منکر دي دغه څه قسمه داوا نشته ځکه مبیا خو هغه داواله شوې ده چې مبیا زما حق جوړیږي د دومره روپو باندې او زه هم نه جوړیږي ځکه خو واله شوې دا قصې نه کیږي نو بعد القبض به هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کې ثابت فرمایي دواړو له قسم وي نه استحسان بالاثر په وجه قیاس پر خودل شوی کني قیاس تقاضا کوي ولدي قسم وي دا قصې ته ذکر کړي نو استحسان بالاثر په وجه معنی قیاس پر خودل شوی دواړو له قسم دي دا خلاف القياس ثابت حکم دی نو نور څوک نشي ور قیاس کولای تاسو په شی مسلې نور رواني دی غبي وایو کا بهرحال بعد القبضه دواړو له قسم خلاف القياس دی او وتراد حدیث کې الفاظ دي دواړو بهر سرت کوي وتراد د کله کې چې قبضه شوی خیال مې کړ استحلف الحاكم كل واحد منهم على دا والاخر قسم شروع بد شان کوي نو امام محمد رحم الله نے روایت دی چې قسم شروع بد مشتری نه کوي او هدايه کې وای مشتری نه ولې قسم شروع کوي ځکه مشتری اشدهما انکارا انکار زید دی مواشی فلان دی لیکلی انکار زید نه دی خو انکار مقدم دی څنګه کدا انکار کوي
ډایرک به قسم ورکوي لکه 1000 روپۍ نه دي 2000 نه دي څو دي 1000 دي 2000 نه مني نه قسم وکا او مدعا علیه دغه چره بای لکه قسم ورکوي که نه نو هغې کې ټیم لګي تاسې ویلی شي چې هلکه دا مبیا ما قبضه کړې ده د هغې صورت به څنګه وي چې غنم چې دي که نه غنم هغه تواله شوي که نه هغه 1.5 من غواړي زمن ویم دغه صورت جوړېږي که نه بای منکر که نه اچھا جی ها زه اوس قسم نه کوم ولې مال روپۍ راکړي هغې نه پس به زه قسم کوم نو استیفای سمنو پورې قسم مؤخر کېدلی شي نو زر دغه قسم نه فایده نه روزي او د مشتری د قسم زر فایده روزي نو ځکه دا مقدمه ده پوه شولې که نه دغه خبره مې سره وکوله نو هذا قول محمد و ابي يوسف آخره د امام یوسف رحم الله مخیره قول او روایت د امام سیم نم دغه شان نقل شوی هم دا سیم د هدايه کې وایي ويبتدئ بيميني مشتري اگر کې یو روایت کې را دي د امام یوسف رحم الله نه چې ابتدا د یمین به د بای نه وکي فاذا حلفا فسخ القاضي البيع بينهما بيع به ختم کی بيع به ول ختم کی صاحب د هدايه وجه ذکر کړی تاسو متلک متوجه شئ زه 2000 روپۍ غواړم غزر نه مني هغه وي بزر د زم په 2000 د دوړ په یو متفق نشو پیسې مجهولي دي خلم دې کنه او زه من غنم یادو مغه 1.5 من یادې مقوده له مجهوله د چې څومره ده به فاسده ده او په فاسده کې حکم دی دا به فسخ کوي او څوک به فسخ کوي قاضي کا فانك لا عدو عن اليمين لازمه دا والاخر فسخ القاضي نسبت زکه وکړو معلومیږي دا خبره هم ذکر کړي خپل نه فسخ کیږي قسمونه سره قاضي به فسخ کوي وجه به فاسده څوک فسخ کوي قاضي فانك لا عدو عن اليمين لازمه دا والاخر انور به وایو